وبه قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان عروة ما بدا تابعين ندخا أجل تابعين حضرت زبير رضي الله عنه زبير او دا عبد الله بن زبير صحابي رور دے او دا بی بی اسماء زوی دے عائشی صدیقی فرائے دے قال دیوی کان فی الزبیر دا ما پلار پا زبیر کے سلاس ضربات اثر و سلاس ضربات مضاف مقدر کرنا زما پپلار پا زبیر کے اثر دا دریو ضرباتو پتور باندے پتور باندے دری دائے لگے دلے داغی نخے بے پہ پا زبیر کے اثر و سلاس ضربات اثر دا دریو ضربو بسیب او دا بسیب ضربو سر لگے دا ضربی دا توری بے احداهن یاو دا دریون فی عاتقه دا پریوگا کے وا عاتق دا وگننا من کب سر خواکے دلتا یو ضربا دو بل دے بے او یو دلتا وا مناسبت دا باب امدقا شو کہ زبیر بدری دے بدلتا کہ اغا خلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی جسو بدر کی شریف تھی یا پا بدر کی مردار تھی بدے مناسبت دا باب شو احداهن چه زخم دا توری پا بدر کے دینو شرکت پا بدر کی بطریقہ اولا ثابت شو قال عروہ ویدما شمما ان کنتو دا ان مخفف دا مسقل ندے او دا میری شان مقدر دے انہو شان دا دے کنتو ومزا لأدخل داخلونی بمی اصابعی قد اقبلی فیها فدا اثر دا ضرباتو کے بعض وقت کی سوک پا یوشی باندے او لگی گی نو خراشی خواغت رٹ پاتی شی جور پاتی شی اگر طول زخم و گندل مندل خواغ زمانہ کیونا ناغ زی زخم زی جوڑ شوے ہو سرمن خواغ جوڑا وخو جور پاتے ہو نو ما باپا کی گوتے مندل ما شمان خوار سکے انہو شانداری کنتو ونزا چی ما با گوتے داخلولی گوتے قبلی فیہاں پدے ضرباتو کے مراد ہی آدمی ضرباتو تراجی دے مراد تینا اثر دا ضرباتو دے قالا شاتکم خواہ هذا صحیح شو ٹوستک شو خواہ کم دے کے دے ومزا لأدخلو کے داخلہ ولی بمی گت اخبلی فیہا پا دے ضرباتو کے لئے پا اثر ضرباتو کے قالا یہ لگ نور تفسیر کی وی زوربا سنتینے زوربا مخی خوی دری ضربی ہوئی ہوئی کی پا خبر مخی سو ہوئی دری ضربی ہوئی پا تورا یو پا سٹ کے دا پوری گلک صبر کوا اگر بدر خبر رستو را روانه دا دری ضربی وی یو خو پوگا که دا خو ٹک شوا او تمرا جوری وی زخم جوڑ چی دا ما گوتے پاکی داخلی دلی دا ضربی دا کم دینا وی قال ضرب سنتین یوم بدرین وحل شوی سنتین دو غزارا ضرب سنتین ای ضربتین یوم بدرین وواحدتا ضرب واحدتا ضرب کی ضمیر مرفوع راجی دی زبیر تا اغا مفعول اول قائم مقام دا فاعل دی او سنتین مفعول ثانی دی تغننگی واحدتن مفعول ثانی دی یوم الیرموک پروز دا یرموک باندے دا هرقل سره چې کم مضبوط جنگ شوی ها هغه کې نبی علیہ السلام نو او صحابه کرام یې لګیدي هرقل سره یوم الیرموک کې نو یو پاغه کې وا نو دو په بدر کې شو ضرب سنتين وهل شو پلار میں په دو ضربو یوم بدر وواحدة ضرب واحدة یوم الیرموک دے مناسبت دباب شو چې دو ضربې د بدر په بدر کې شریک شو کنه قال عروة سوي حدیث خلاصون بیا پکې اوسو خبرې کوم وقال لي مات عبد الملك ابن مروان وي لك ماته متوجه شه واقعا دا سی واقع یزید کله بادشاہ شو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ په خپل جن کې یزید د لپاره بیعت اغشتو ابي مار شو بیا دی وفات شو چې وفات شو نو چې بیعت نو کړی یزید داغینه بیعت اغشتل شروع کړ
نو بعض کسانو بیعت وکړو، بلکې اکثریت بیعت وکړو. او هغه زمانه کې د مدینې منورې والی مروان، یا رسول الله مروان بادشاہ شوی دی ګورې ښه، نو هغه ول د خلکو نه بیعتونه اخیستل په مدینه منوره کې. نو بعض کسانو د بیعت نه انکار وکړ. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د بیعت نه انکار وکړ. نو د هغې مسله بیا په کربلا کې تاسو ته ښکاري. او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د بیعت نه انکار وکړ. نو عبدالله ابن زبیر لاړ مکې ته او په مکه کې د خلافت دعوه وکړه، او د دنیا خلک ورسره طائف او د مکې د خلک ورسره ودرېدل. یزید د ده په خلاف یو لښکر راولېږه مکې مکرمې ته، خو هغې لښکر شکست ومونده، لښکر وتښتېده. یزید چې کوم لښکر د یزید د مرګ نه پس بیا مروان بادشاہ شو، او د مروان نه پس بیا څوک بادشاہ شو؟ عبدالملک ابن مروان. نو عبدالملک ابن مروان بیا بل لښکر د لپاره تیار کړه مضبوط، او په هغې کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ شهید شو، د حجاج د فوجي قومندان. نو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه شهید شو، نو د هغه ټول سامان هغه حجاج ابن یوسف جمع کو او عبدالله ابن زبیر ته ولېږه. نو په هغې کې یو توره وه، او دا هغه توره وه چې نبي علیه السلام دا حضرت زبیر له ورکړې وه. ذوالفقار مشهوره توره وه. د احد په میدان کې نبي علیه السلام دا توره زبیر له ورکړې وه. نو د زبیر نه پس دا توره عبدالله ابن زبیر ته پاتې شوه. نو د عبدالله ابن زبیر نه حجاج واغېسته چې کله شهید ته، او هغه توره حجاج ابن یوسف چا له راولېږله؟ عبدالملک ابن مروان له. نو چې عبدالله ابن زبیر شهید شو او عبدالملک ابن مروان ته سامان راولېږه، نو عبدالملک ابن مروان دا عروه راوغوښته، وی راشه بلا تورې راغلي دي تا ته اقدمه، ته پکې د خپل رور توره پېژنې د عبدالله ابن زبیر؟ او دا اوږدې قصې دي. دا عبدالله ابن دا عروه ابن زبیر د خپل رور مخالف و. عبدالله ابن زبیر او عروه سخت یو بل مخالف و، بلکې کوم لښکر چې د مدینې نه تللی دی د عبدالله ابن زبیر د مقابلې دپاره، د هغې لښکر قومنده د عروه ابن زبیر کوي. وی ته پکې هغه توره پېژنې؟ هغه وی او پېژنه. ولې پېژنې؟ وی دا مې د پلار توره وه که نه، او پلار له مې نبي علیه السلام ورکړې وه. وی پسې پېژنې؟ وی په دې کې زما پلار د احد په جنګ کې دونه وال کړي دي چې د تورې غاړې وړېدلې دي، فلول فلې پکې پیدا شوي دي. فله پېژنې؟ چاکو نه دی، چاکو هغه چې په اوسپنه باندې ولګي او دا دار یې راواوړي، دا مخې را مات شي، هغې ته په عربۍ کې فله وایي. څه ورته ویلې کېږي؟ فله. نو وی زه د خپل پلار توره پېژنم چې زما رور سره و تا تې واخېستله. بهن فلول من قراع الکتایب، د لښکرو د وهلو نه د هغې مخ مات شوی دی، او په مخ کې د هغې دغه پیدا شوي دي، فلې پیدا شوي دي. زه په دې پېژنم. اوس ورپسې لاړ شه. عبدالملک ابن مروان ماته وی حین قتله چې کوم وخت شهید شو عبدالله ابن زبیر په مکه مکرمه کې، او سلطنت د عبدالملک ابن مروان و. دا غریب چې کله شهید کړه که نه عبدالله ابن زبیر، حجاج خو ډېر ظالم و، نو دې د حرم نه بار وویسته، نو په صلیب یې که په سولی یې که بره په یو لرګي باندې وتړه، او څوکیداران یې مقرر کړل. وی د ده دې به نه کوزوی چې مارغان یې غوښې تښتل. نو بی اسما رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق لور ده، د زبیر بیبي ده، عایشې خور، هغه په سترګو دې وخت ړنده وه. نو چاته یې وی ما بوځې خپل زوی ده، نو چا راوسته. نو حجاج خبر شو هم راغی. نو بیبي اسما ته چا نه تپوس وکړي زوی مې کم دی؟ سترګو ړندی یم خو چې په لاس یې وګورم. وی زوی خدای هغه ونه کې په هغه لرګي کې ویزان دی. نو دا ورته وی وی بچې وی ته لا اوسه پورې په مرکب سورې شهسواره زویه، شهسواره ته د مرګ نه پس هم سورلی کې او په سورلی سورې.
نو حجاج دې مور ته ولا طعنه ورکړه وې څنګه مې کړل زوی څنګه مې کړ نو حجاج خو زورورو چې هغه مخکې خبره نشوه کولی نو دا ورته وایي وی د الله د ډېر لوی حمد دی چې الله پاک ستا په لاس هغه جنت ته ورسو او ته الله د هغه په وجه دوزخ ته ورسولی الله له ډېر لوی حمد دی او حجاج ډېر ظالم سړی تېر شو دومره ظالم و د دین کارونه یې هم کړي دي ظلم یې ډېر کړی دی یو ځل یو سړي په مجلس کې خذف وکړه خذف پېژنې که نه دلته کاڼي کیري داسې ولي دلته کاڼي کیري په دا ګوته ولي نهى عن الخصف علیه السلام د خذف نه منع کړې ده وی دا خو تاله نه دشمن وجنې نه د ښکار کوي نو ولې کې زه د دې نه استدلال کوم په هوایي ډزو په حرمت باندې دې نه معلوم نهى عن الخذف هغه ویشتل مه کوه چې انسان ته ضرر ممکن دی نه درله زخم پیدا کوي امکان لري نه دشمن وجې نه ښکار کوي بعضې خلک دلته کاڼي کي داسې شیطاني کې داسې ولي هلکه که د چا سترګه پرې ولګېده د چا مخ پرې ولګېد چاته نقصان پرې ورسېده نو نهى عن الخذف فإنه لا ينكأ له عدوا دشمن دله نه وجني او ولا يصيد صيدا نه دله ښکار کوي او کله انسان سر به پې مات کړي سترګه به پې ماته کړي د دې حدیث ته د استدلال کوم په دې چې هوایي ډزې کول ممنوع دي نه ښکار دی پکې نه په دشمن وجنې او امکان لري چې دا ګولۍ چې ته په بل مسلمان بلکې د دنیا خلک د دې نه مړه شو د دې هوایي ډز دې نه ګوره دا معلومه بهر کې د دې حدیث یو نقطې ته لږ تاسو متوجه کوم نو چې د څنګه یو سړي دا چلو کړ په دا مجلس کې جمعې بصره جمعات کې دې تقریر کوي او دا چلو کړ حجاج په دا پوزه ولګي شیطانی کړ حجاج به څوک دی دا سړی چاته نو معلوم سړی ځان نه خو چاته معلوم یقین کا جلاد راوغفته فوجان پولیس به دروازې بندې کړې او د دمشق په جمعات کې چې څومره خلک ټولې مړه کړل دومره ظالم دی او حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها څومره خطرناک جواب ورکړ زبردست الحمد لله الذي اغذات لسنا ده الله تر اسواق له دوزخ ته د په ذریعه الله او رسول او د استا په لاس الله پاک جنت ته ورسول بهر کیفو سوي ورتا وی قال لي عروي ماته عبد الملك ابن مروان حين قتل چکلا زمارو اور ابن زبير شهید شو بیا عورت هل تعرف سيف الزبير زبير تور پیجنې ستا ضرور توره خو موږ له رسېدلې د نورې تورې په سره ډېرې زیاتې شته ته پکې پېژنې ستا ضرور توره چې ستا د پلار نه ورته پاتې وه د زبیر نه قلت نعم قال فما فيه څه نښه ده پکې قلت ما فيه فلة فلها يوم بدر په دې کې یو فله ده فله پېژنې څه ته ویل کېږي مخ ماتېدل فلها چې واقع شوې د فلها دي تورې ته یوم بدر د مناسبت د باب نو چې د بدر په ورځ په دې کې فله پیدا کېږي خو معلومېږي دا چې ضربې یې پې کړې دي که نه یوم بدر یوم احد یوم بدر دی قال هغه صدقت ټیک دې ووې دا د ما سره ده ویې کړه بهن فلول من قراع الکتایب دا د نابغه زبیاني شعر دی ورخا دا د نابغه زبیاني مشهور شعر دی او غالبا مختصر معنی کې شته او الفاظ داسې دي ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وګورته کېده معنا دا وکېده دا هغه مدح فی صورت الذم دا مدح فی صورت الذم چې ظاهر کې مذمت ته مذمت په نوې دا خطا دی ظاهر کې مذمت ته او په حقیقت کې مدح ده شاعر د خپل ممدوحینو صفت کوي سوی ولا عیب فیهم زما په دې ممدوحینو کې عیب نشتا عاب یعیب عیبا لا عیب فیهم عیب نشتا زما په ممدوحینو کې غیر مگر دا یو عیب پکې دی ولا عیب فیهم غیر ان دا عیب دی چې ان سیوفهم تورې د دوی چې دی ان سیوفهم تورې د دوی چې دی بهن فلول په دې تورې کې بهن ای فیهن بهن ای فیهن په دې تورو کې فلول فلی دی
په دې تورو کې بهن ای فیهن فلول فلیلی فلی خو دې پېژندلې که نه د څه نه فلې راغلي دي دیوالونه پې وهلې دي او که کاڼي پې وهلې دي او که اوسپنې پې وهلې دي نه من قراع الکتائب کتائب جمع د کتیبه ده او کتیبه لښکر ته وي ما په لومړۍ ورځ درته ویلي کتابن کې چې مې بیان کو کتابن نو کتیبه څه ته ویل کېږي لښکر ته وایي کتایب جمع ده او قرایع قرع ټکولو ته وایي من قرع نعالهم من قرع انه يسمع قرع نعالهم انه يسمع قرع نعالهم نو قرع ټکول چې خپل ځمکې لبری خپل ځمکې لبری او کوم اواز کوي اواز د خپې د برولو ځمکې لره نو قرع يسمع قرع نعالهم را روان دي درته تسمع الموتى نو قرع نعالهم قرع خپې ځمکې لبرول ټکار معنی مونږ یې څه کوله که دې څه معنا کومه قرع خو اصل کې دې ته وایي چې خپل ځمکې لره وبرې دې څه معنا کومه ټکار او درزا دربار او ټکار نو قرایع جمع شوه نو څه به شوه څنګه به شي بهن ای فیهن فلول فلیری من قراع الکتائب د ټکولو د لښکرونو نه د درزولو د لښکرونو نه چې لښکرونه پې درزولي دي پې ټکولي دي د هغې د وجې نه په تورو کې فلې راغلي دي نو ظاهر کې خو دا مذمت دی چې تورې غاړې ماتې دي خو په حقیقت کې څه چې دی لکه مدح ځکه دومره خلک یې پې والی دی دومره انسانان یې پې وجلي دي چې د هغې د اډوکو د ضرباتو د وجې نه تورې وړېدلې دي نو تورې خو هسې نه وړي په وخت ونه وړي دا چې ښه مضبوط جنګ پې وکړي او بار بار ولګي نو په دې باندې دا فلې راځي لا عیب فیهم ان غیر ان سیوفهم الا ان سیوفهم بهن ای فیهن فلول دی د چا د وجې نه من اجل یدې من اجل قراع الکتائب د ټکولو یا د کوتره کولو یا د ډبولو د لښکرونو نه ظاهر کې خو د چا تورې باندې داغي نو هغه نقصان دی په حقیقت کې مدحه ده نو ځکه د هغه شعر د نابغه زبیاني وي قال صدقت بهن ای فیهن بدې تورو کې دلته خو یو توره ده خو د هغه شعر مصداق شعر کې دا داخله کړه فلول فلیدي من قراع الکتائب د ټکولو د ډبولو د لښکرونو نه ثم رده رد عبد الملك ضمیر مرفوع عبد الملك تراجره دي تورې لره على عروه یې ورکړه قال هشام د عروه زوی دی عروه چې مړ شو نو موږ وی دا توره به د چا نو داسې قیمتي شي خلک ځان سره ساتي او داسې قیمتي ده چې د لاس نښه په ډېرو پیسو خرڅېږي نه په ډېرو پیسو خرڅېږي لکه اوس هم سوباړې په بلا پیسو خرڅېږي ته خدای دې بې وباسه په لندن کې او په امریکا کې د ډمو جامې په لکهاو ډالرو خرڅېږي ولې وایي دا پلان کې ډمې اچولې دي دا د هغې د مبارک جسد نښه ده دا د مبارک جسد نښه شوه په بلو پیسو خرڅېږي غټ غټ ډمان دي سړي او غټې غټې ډمې دي او د هغوی جامې د هغوی لوپټې او د هغوی موبایلونه او د هغوی خاص سامان په بلو پیسو خرڅېږي ګړی په خاص یو ډم ګړی زما په خیال مخکې ورځو کې اخبار لیکلي پروس کال ما یو ځای کې کتلي په 80,000 پونډه د یو ډم ګړی خرڅه شوی 80,000 پونډه د امریکې یو مشهور ډم 80,000 پونډه نه کروڑونه روپۍ جوړېږي تا خدای بې خوب اصفت دا څه کې دا د مردار په ګړی باندې سپلی خرڅېږي سپلی سوباړې نه دی دا سوباړې دا چې شی پې وهي دا په بلا پیسو خرڅېږي ولې دا پلانکي مبارک په لاس کې اغېږدی نو حاصل د مسلې دا شو چې دا توره به څوک اخلي د دې مونږ قیمت ولګو ور یاد ساته چې کله اشیا تقسیمېږي که نه نو نغدې پیسې خو به تقسیم کې خو که کوم اجناس دي نو هغه تقوم بالقیمت شي بیا یو غوا پاتې ده د پلار نه او نو ځمکه ده نو څه به کوم ورسره غوا خو به مې نه شي تقسیمولی نو دا به قیمت کې نو یو کس به غوا والي او بل به د هغې مقابله کې بل شی واخلي مخکې ده فاقمنا مون قیمت که یعنې قومناه دا توره په خپل منځ کې 3,000 باندې د تورې قیمت مو څونه ولګو 3,000 نو توره یو کس ته پاتې شوه د هغې مقابله کې بل 3,000 روپۍ لاړئ واخذه بعضنا بعض وارثانو هغه چې عثمان ابن عروه دی فتح الباري کې دغسې دی عثمان ابن
عروه هغه توره واغسته وي د 3000 روپۍ نه مال توره راکړي دا په 3000 کې ماته حساب شو ولا وددت عروه وي دا خبره خوښومه چې انی كنت اخذت ارمان چې دا ما غشته وي څه خبره ولې یو ډېر لوی نشانو هغه توره وا ما تاسو ته وی چې یو توره زبیر سره یاد لري خبره هغه د الفقار بل توره ده ښه تیر وطن پکې هغه په احد کې بل صحابي له ور کړی دا ذوالفقار هغه جدا توره ده او دا د زبیر خپل توره و چې کمې اته تورې وي په بدر کې یو پکې دا زبیر سره وا مخکې لاړ شو نو حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو دا چې دی بدري دی 2 ضربې په بدر کې لګېدلې دی دا خبره شوه او بله خبره څه ده چې بدر کې توره کې فله پیدا شوې ده او د موقوف نه معلومه شوه بهادري د زبیر د دې موقوف نه معلومه شوه چې آثار ځان سره ساتلی شي دا دې ګوره دې تمنا کوي ها حضرت د دې تعارض د دې بل روایت سره دی خو دغه روایت وایي تعارض به ختم کړو شابه علي نقل کوي د هشام نه نقل کوي د خپل پلان چې عروه دی كان سيف الزبير محلا بفزة الزبير تورا مزينه ففزة باندې مزين څه یاد ساته فضه او ذهب استعمال اول د سړي لپاره ممنوع دي خو لیکن کدا فضه او ذهب په هغه ځای کې لګېدلي دي چې کم سړي جبې سره خولې سره نه یوځای کېږي الله سره نه یوځای کېږي نو بیا خیر دی لکه په جام د فضه ګلکاري شوې ده نو که دا ګلکاري په هغه ځای و چې کم خولې سره لګېږي او به د کم دی نسکې یا موټي ځای کم هغې کې بیا ممنوع ده او که په نورو ځایونو خیر دغه رنګې د تورې په موټي باندې ګلکاري د نو بیا ممنوع دی د فضه او ذهبو او که په دې اوسپنې شوې ده یا په بل ځای نو پروا نه داره ده محلا بفضة قال هشام كان سيف عروة محلا بفضة دا ځکه چې بعض علما وایي چې دا محلا بالذهب وه نو د دوه روایت راوړل رد کوي چې محلا و مزینه وه ګلکاري پې شوې وه د فضه د دې مناسبت څه دی مناسبت دا چې دا د مخکې حدیث سره متعلق دی ښه مخکې حدیث کې هغه توره ذکر کړه چې بدر کې به جنګ شوی دی مخکې دا وفيه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروه قال فيه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقول الا تشد فنشد عمر قال اني شددت فقد انتظر فقال نعم فحمل عليه حتى شق صدورهم فجاوزه الله عمر فرجعه فاخذ برجاله فضربوه ضربتين على عاتقه بينما ضربوا لبهايم ولد قال عمر كنت هدى براسها في عينه تلك الضربات العب وانا سبق قال عمر وكان عمر احمد ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن مبارک وی ورا وقتی سند کې سوچ کوا امام بخاری استاد ابراهیم ابن موسی او دې مونته دلته احمد ابن محمد دی دا ابراهیم ابن موسی استاد هشام ابن یوسف او دا استاد معمر عن هشام دی او دلته کې عبد الله ابن مبارک راغی او هغه بالذات د هشام نه نقل کړي ولکه سوچ به وکړو ها نو وختي سند کې د امام بخاری او د هشام په منځ کې څو واسطې وي درې وګوره کنه یو ابراهیم ابن موسی دویم هشام ابن یوسف او دریم معمر او دلته کې د امام بخاری او د هشام په منځ کې دوه واسطې راغی یو احمد ابن محمد او بل عبد الله ابن مبارک هغه عالی دی او دا نازل او بل عبد الله ابن مبارک رتبه د هغه هشام ابن یوسف نه ډیره مضبوطه ده نو دې له ترجیح اوس ملاویږي ها عبد الله ابن مبارک ډېر محدث دی ها اخبرنا هشام بن عروه عن ابيك عروه ان اصحاب رسول الله اصحاب عليه السلام قالوا ابي زبير يوم اليرموك هرقل سره چې کوم جنگ او دوی کې څه به د هرقل لښکر په لکهاو دی او دا به راشي ان شاء الله ها لږ صبر کوه او د مسلمانانو لښکر ډېر معمولي دی نو یوم اليرموک الا تشد حمله نه کې زبیره فنشد معك چې موږ هم نه سره حمله وکړو یعنی جنگ صفونه تیار دي راځه کنه ورځو را حمله نه کې دی وته سوي الا تشدو ته حمله نه کې په دشمن فنشد معك ورمنډه په نه شد منډه ته دې منډه تا فقال زبير سوي اني ان شددت كما حمله وکړه نو کذبتم تاسو با مکذبین ظاهر شه پر خبره باندې په ټیک پاتې نه شي روستو وځه نه کوي خیال درا ان څنګه دي اني ان شددت كما حمله وکړه په دې باندې نو کذبتم تاسو به منسوبین ال الكذب شه اصل کې کذبتم کې نو خبره ډیره اسانه شوه کذبتم تاسو به دروغ ویلی وي کذبتم صيغه د ماضي دي کنه ان شددت کما حمله وکړه نو کذبتم تاسو به ویلی وي شابه
دروغي نو سوال کوا چې جزا خو مرتبه په شرط باندې وي او هغه انی ان شددتو که زه حمله کوم د هغه خو معنا د مستقبل ده نو کذبتم صيغه د ماضي ده نو ماضي خو په شرط باندې نه مرتب کېږي داسې پکار دی ان شددتو کما حروقه نو څه شی دی تکذبون یا تکذبون تاسو به مکذبین شیخ ځان ته په خپل نسبت کې نو دا صيغه د ماضي تحققا ده ښه صيغه د ماضي څه ده تحققا ده ان شددتو کما حمله وکړه نو تثبتون مکذبین تثبتون مکذبین یا مکذبین للنفس مخکې ده فقالوا غیوی لا نفعل داسې نه کوو مونږ ځان مکذب د خپل ځان تکذیب نه کوو چې مونږ مکذبین شو د خلکو په نظر کې هم او د خپل ځان دپاره هم نو وایي خرازی فحمل علیهم په رومیانو یې حمله وکړه علیهم ضمیر رومیانو ته راجع دی او دا چونکې مختصر حدیث دی نو مرجع مخکې مذکوره ده خو د اختصار کړی دی حتی شق صفوفهم چې په هغې یې حمله وکړه او پرې ورغې نو یو صف یې موله مات کړه نو ورپسې شاته بل صف و نو هغه یې مات کړه نو ورپسې شاته بل صف و هغه یې مات کړه نو پورې د غاړه لاړ صفونو نه نو چې هلته یې وکتل ملګري ورسره یو نه وتلی ملګري روان شوي دي ورسره خو سخته مرکه ده صفونه شلول او د هغې نه پورې کېدل اسان کار خو نه دی ملګري شاته پاتې او دې خو اوس اخوا یوازې ګیر شو اوس خو ګیر شو هغې دې تاو شو هغې طرف نه راخطا شو بیا پرې راغی چې بیا پرې راغی نو هغې وله د اس واګه ونیوله او ده باندې یو درې غوزاره وکړه ښه مضبوط دوه ولګېدو خو راپورې وته بهادر خو ډېر زیات و مخکې ده کم ځای کې دی حتی شق وي چې صفونه د هغې فجاوز تجاوز یې وکړه د هغوی نه وما معه احد هلته ورسره څوک نو هېڅ څوک نو ثم رجع مقبلا على اصحابه یا مقبلا على العدو مرګرو نه ځان رارسوي یا په دشمن راځي نو فاخذوا ونیو رومیانو بلجامه لجامه ای لجام فرسه مضاف مقدر لوګان خو د سړي نه وي د فرس وي فاخذوا بلجام فرسه فضربوه ضربتين على عاتقه بداولي وها بينهما ضربه ضربها يوم بدر فمینځ د دغه دوو ضربو کې بله ضربه وه ضربه چې وهلې شوې و زبیر ضربه کې ضمیر راجع دی زبیر ته په ضربې یوم بدرین خو د دې تعارض د مخکې سره راغی که رانغی دلته څه وایي چې دوه ضربې د یرموک دي یو ضربه د بدر وختي حدیث کې څه وایي چې دوه ضربې ده بدر علامه عیني تطبیق یې کړی دی او اصل کې څلور ضربې وي ما ته دې ګوته تا وګوره اوس څو ضربې وي دوه په بدر کې وي دوه په یرموک کې وي خو صورت یې دا دوه په بدر کې دي ګوره ښه دا دوه کوم ځای کې دي او دا دوه په یرموک کې بس ما راته ښکلی مثال جوړ کړ دا دوه په بدر کې دي دا په یرموک کې نو ده اعتبار کړې ده ګوره دا په یرموک کې دي دا ښه دا لاندې دوه په بدر کې دي بله دوه په چا کې دي اوهو نو چې څوک دوه ضربې د بدر یادوي دا یادوي څوک چې دوه ضربې د بدر یادوي کا یادوي دا یادوي او چې څوک دوه د یرموک یادوي نو دا یادوي او چې بینهما ضربتون دا یادوي دا پکې پرېږدي یا خدایا پاکه دا لاندې دوه کم یو کې دي دا بره دوه کم کې دي نو چې څوک وایي په یرموک کې دوه دي دا یادوي او چې څوک وایي چې بدر کې دوه دي دا لاندې دوه یادوي او چې څوک وایي یرموک کې دوه دي او بینهما ضربتون ادا یادوي دا احتمال عقلی دی دا احتمال عقلی دی بالکل منم لیکن علامه عینی او حافظ دواړو لیکلي دي چې هغه روایت نه دا دویم روایت راجح دی دا عبدالله ابن مبارک روایت دی عبدالله ابن مبارک په نسبت د هشام ابن یونس زیات ثقه دی نو دله به ترجیح په میلاو شي خیر مناسبت پیدا شو چې د بدر کې شرکت کړی دی قال عروة كنت أدخل أصابعي ما بقبل قلت داخل في تلك الضربات في أثر تلك الضربات مضاف مقدر كم ألعب ما بلو بك وليزما شموما بقبلوي قال عروة وكان معه بزماد دي لارسل عبد الله بن زبير وزما مشهور فضاغوا فيرمك كريم وساروا أو دي لسو قالوا بچي ځان سره بوتلې دي فحملا ما پلار سور کړی د ما ضرور عبد الله على فرس فاسبان سور کو ووكل به رجلا بل سړی په مقرر کې دي د جنگ لره نشي ښه لکه عمر د لسو کالو دي بکرې دي نه بل سړی په مقرر کو نو ولې بوته بچي به بوتل جنگ کې به شرکت نه کو نور کارونه به په کوچ غیارو سره ولا خو بروړي مجاهدینو لا خیمه خخي کی او خدمتو کی دا ماشومان میدان سره بوتل او د ټولنه لوی حکمت د ماشوم کې دا چې دی جنگ اووینه او د مخ کې نه ټرین شي
جنگ بکئی نه خو چې د مجاهدین ویني او شوق پیدا شي جذبه پیدا شي او دارنګ ټرین شي اسمان دي سورلیو کی په اسونو باندې سورلیو کی او د زړه نه غبرهټ او یره ختم شي دا د ماشوم د الله سو کال ځان سره بودي جنگ کې وکړه به رجلا سړی په مقرر کا چې الله یو قاتل جنگ راځي عمر کم دی پیندل له کار ولی بودي یا د خدمت لپاره لکه حضرت انس نبی علیہ السلام خدمت کې ځان سره ګرځولې په جهادونو کې او یا صدا پارا چې دی اوویني دا جنگ اوویني چالز دکی غبرهټ او یره ختم شي بهر کې دینه سمالو مشوا چې دی بدری دی دا هم مناسبت د بار شو دینه سمالو مشوا پورا بہادری د حضرت زبیر دینه سمالو مشوا کله کسان اصل حکم خدا دی چې یو په دوه ورزياتو باندې باندې وردی لیکن دا رخصت ته عظمت ده چې یو په ډیرو مردینو ورتلی شي او لوی بہادری د زبیر هم معلومه شوا بس بكم مناسب इंशाअल्लाह जो भी है उसके चेहरा पर किया था ये वही है